انګریزانو دا کموډه چې په سر کړی دی، دا انګریزانو دا کموډ انګریزان چې پکې غول کوي، دا شی په سر کړی دی. हमारा جمعیتی د لاسه ټول اسلام بدنامه لري. پټکې چې کوم دی سپک شو، د جمعیتي د لاسه سپک شو. پټکې په پارلیمنت کې چې کوم دی په خپو کې راکاږلی شو، د جمعیتي د لاسه راکاږلی شو. جمهوریت ته اسلام وویلی شو، د جمعیتي د لاسه وویلی شو. د کفر ته چې کوم دی اسلام. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یاز احمد سټار سره د نوې ویډیو نن مې ثبوت کو. نو خوشحاله شوم چې دغه مسلې د دې محترم په دغه خبره باندې ورسېدم چې پټکې د جمعیت د لاسه بدنامه شو، په پارلیمنت کې راښکلی شو، عزت ختم شو. نو په دغه کوېسچن او په دغه سوال باندې زما ذهن کار نه کولو، خو اوس چې کوم دی زه کنفرم پوه شوم چې جمعیت د لاسه پټکې هم بدنامه شو او ډېر زیات نقصانات یې معاشرې ته ورکړله. نو دا واقعي او یو حقیقت دی چې کوم دې صاحبو کوم الفاظ استعمال کړي د بل د پټکي ایون دا که په کول دی، خو چې د ورته کوم غلط الفاظ استعمال کړي، په رب یقینو که دا خبره د دې خبرې دلیل دی او وضاحت دی چې د پټکي د بدنامولو کې 100% هات یا د دوی حلف دی د دې جمعیتیانو. ځکه که دلته کې به زه د پارټۍ خبره نه کوم، د سیاست خبره به نه کوم، دلته کې به زه سیاست نه چېړم بلکې اسلام خبره به وکړم چې اسلام موږ له د امن درس راکوي، د محبت درس راکوي او د څه درس راکوي؟ د مینې محبت. ټیکې وایي ځکه خو وایي که نه چې سب مسلمان آپس में بای بای ہے، ټول مسلمانان رونه دي. غلط الفاظ د دې نه موږ منع کړي یو، د دې نه په معاشره کې فساد، بغض او حسد فیلاویږي. خو چې دوی کم یو پکول بیجانه سیسته عام پکول ته چې دوی کم غلط الفاظ استعمال کړي، ته په قسم یقین وکړه که نه که د ده په سر باندې دا پټکې تاسو وینئ که نه، نو زما دا 100% یقین دی چې که دا دې ته ورسېد چا پسې چې ویلي، نو دی به خامخا د ده پټکي ته کنځل کوي. نو چې د ده پټکي ته یې کنځل وکړل، نو آلرډي ټول پټکي ته کنځل شو که نه. د دې خبرې زه وضاحت باندې ایله ورسېدم او دا باقاعده ثابته خبره ده چې دوی د لاسه پټکې بدنامه شوی. د خپلې رای اظهار ضرور وکړئ، د پټکي په بدنامولو کې د چا لاس دی.